الله جل جلاله د آخرت د جزاء او سزا قانون چې کوم دی بیان کو چې څوک د خپل ځان سره یو نیږي د دنیا نه آخرت ته راوړي نو الله به ورله یو په لس باندې ثواب ورکوي او څوک چې یو ګناه د ځان سره آخرت ته راوړي نو د ګناه بدله به ورله الله یو په یو ورکوي او د نیکۍ بدله به ورله الله جل شانه یو په لس باندې دا کمه ده یو په 200 الله ورکوي او بغیر حساب ورکوي. هغه د انسان د عمل او د اخلاص پورې خبره څومره به اخلاص ډیر وي څومره عمل خیسته وي دوره چې کوم دی د هغه مقدار چې کوم دی اوچتیږي. بل یو حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی د نیکۍ اراده وکړه د اراده وکړه چې دا نیک کار کوم او دغه نیک کار یې اونکو بیا وتم الله یو نیکی ورکوي. اکثر تبلیغیان وی پاس یو په نیکه په اراده باندې یو نیکی ده. دا حدیث کې راځي چې څوک د نیک کار اراده وکي کو دی بیا غ کار اونکی هم خود د نیک کار اراده کړي نو تش په دې اراده وته الله یو نیکی ورکوي. یو کس د ګناه اراده وکړه او د بیا غ ګناه اونکړه نو بیا وته الله دې یو نیکی ورکوي په دغه ګناه نه کولو باندې. چا د ګناه اراده وکړه نو الله ورله د ګناه ورله الله نه لیکي خو کوی کو دا ګناه وکړه نو بیا ورله الله پاک جل جلاله یو ګناه لیکي یعنی سزا ورله صرف یو په یو باندې ورکوي او دغه چې د نیکۍ چې کوم ثواب دی هغه یو په لس باندې کم سے کم وعده الله پاک جل جلاله کړی. نو د الله رحم دا د الله د قهر نه زیات دی. الله ډیر رحیم ذات دی. حدیث مبارک کې راځي چې التائب من الذنب كمن لا ذنب له چې کوم سړی د ګناه نه توبه وکړي دا د سدي لکه چې د اړو ګناه کړی نه د زمکه نه اسمانونو پورې څومره خلا چې دا ټول یو سړی د ګناه نه ډګږي او د الله د په صدق سره توبه وبسي الله پاکي معاف کوي. خدلته کې الله جل شانه قاعده دا بیان کړل چې هغه څوک چې یو نیکی راوړي د ځان سره آخرت ته نو ګوري نیکی کول نه د څه فرمایل چې من جاء عمل صالحا هغه څوک چې عمل وکړي نو عمل یې اونوي بلکې هغه څوک چې راتګ وکړي په یوې نیکۍ سره آخرت ته د نیکی د ځان سره وړل دا شرط نیکی د وکړله خو وروسته پسې ګناه وکړله نو د دې نیکۍ ثواب یو پلس الله نه ورکوي. یو سړي په چا باندې احسان وکړو چا سره ښه وکړو او بیا ورته ښه ور یادول هغه ښې ورته زبادل نو په دغې باندې الله پاک سزا خو ورکوي خو نیکي پې یو په لس باندې ثواب ورله الله پاک نه ورکوي. دغه رنګ یو سړی د نیکي وکړله برکه پسې ګناه وکړله نو دغه نیکي ختم شوله. یا یو سړی دی هغه ډېر شی نیکۍ کړي دي خو وروسته مرتد شوی دی والعیاذ بالله مرتد شو هغه ټولې نیکۍ اوس سوځېدلې. د دې وجې نه الله فرمایل چې هغه څوک چې د ځان سره آخرت ته یو نیکي راوړي کول نه دي نیکي خو موږ ډېر شي کو خو نیکي د خپل ځان سره آخرت ته وړل شرط دی چې آخرت ته دغه نیکي ته د خپل ځان سره وړله نو په دغه یوې نیکۍ به درته الله د کم سے کم یو په لس باندې ثواب درکړي. دغه رنګ یو سړي ګناه وکړو نو ګناه یې وکړو خو وروسته یې پسې توبه وباسله نو د دا ګناه د ځان سره د آخرت ته ونړو ګناه ختم شو. دلته کې الله دې تپوس هم نه کوي په صدق سره چې چا هم توبه وویستله د ګناه نه نو الله دې تپوس نه کوي دغه ګناه ورته الله معاف یو ګناه وکړو دوه وکړل درې وکړل هر څومره ګناهونه وکړل خو توبه ورپسې وباسله نو د دې ګناه په آخرت کې الله بیا تپوس نه کوي. نو من جاء بالسیئة من جاء بالحسنة او دغه رنګ من جاء بالسیئة دواړو کې دا خبره چې ځان سره به آخرت ته وړي کو نیکی وړه آخرت ته نو درله الله پاک جل جلاله یو په لس باندې کم سے کم ثواب درکړي او کو ګناه دې د خپل ځان سره آخرت ته وړله نو بیا درله الله پاک یو په یو باندې د هغې سزا درکړي یو په لس باندې نه درکړي. نو نتیجه دا شوله چې نیکي دا به ځان سره آخرت ته وړي صرف کول نه دي. من جاء هغه څوک چې وکړي بالحسنة یو نیکي فله نو د ده لپاره ثواب 10 امثالها یو په لس باندې دی. ومن جاء او هغه څوک چې وکړي بالسیئة یو بدي نو فلا یجزا الله بدل نه ورکوي دته الا مثلها مگر د هغې په برابر یعنی یو په یو باندې ورته الله بدله ورکوي. وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نشي کولی.